حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات د غزوه مريسيح کې قیدیانو کې راغلې وه او غنیمت کې د حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه حصه کې راغله. د قیدیانو نه لومړی د مصافح بن صفوان په نکاح کې وه. حضرت ثابت رضی الله تعالی عنه دا په 9 اوقیه سره زر باندې مکتبه ته ورکړه. مکاتب هغه غلام یا وینځي ته ویلی شي چې په هغې دغه مقرر کړی شي چې دومره رقم که چېرې راکړې نو ته ازاده یې. 1 اوقیه د 40 درهمو ده او 1 درهم تقریبا د 3.5 انو. په دې حساب سره د 9 اوقیو قیمت 78 درهمې 12 انې شوې. که چېرې درهمې د 4 انو شي نو بیا 4.5 درهمې شوې. دا د نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت کې راغله او عرض یې وکړو چې ای د الله رسوله، زه د خپل قوم د سردار حارث لور جویریه یم. کوم مصیبت چې په ما راغلی دی هغه تاسو ته معلوم دی. اوس زه په دومره مقدار مکاتبه شوی یم او دا مقدار زما د وس نه بهر دی. ستاسو په امید راغلی یم. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې زه تا ته د دې نه بهتره لار وښایم چې تا ته به مال درکړم، ازاده به دې کړم او نکاح به در سره وکړم. دې دپاره له دې نه بهتره څه و؟ په خوشحالۍ یې قبوله کړه او سن 5 هجري د مشهور قول موافق او د بعضو 6 هجري کې دا کیسه ښودلې ده. نکاح وشوه. صحابه رضی الله تعالی عنه چې کله واورېدل چې بنو المصطلق د نبي علیه الصلاة والسلام سهرګنۍ جوړه شوه، نو هغوی هم د دې خپلوالۍ په عزت کې خپل غلامان ازاد کړل. ویلی شي چې د یوې حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها له وجې 100 کورنۍ ازادې شوې چې په هغې کې تقریبا 700 سړي وو. د دې قسمه مصلحتونو د نبي علیه الصلاة والسلام په ټولو نکاحونو کې وو. حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها ډېره ښایسته وه. په مخ یې ملاحت نمکینوالی و. وایي چې د چا نظر به پرې پرېوته اوچتېده به ترې نه. حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها د دې جنګ نه لومړی یو خوب لیدلی و چې د یثرب نه یو سپوږمۍ را روانه شوه او زما غېږ ته راغله. دا وایي چې کله زه قیده شوم نو ماته د خپل خوب د تعبیر امید پیدا شو. دغه وخت د دې عمر 20 کاله و او د ربیع الاول باره وفات سن 50 هجري. دغه وخت د دې عمر 20 کاله و او د ربیع الاول باره وفات سن 50 هجري کې د صحیح قول مطابق د 25 کالو په عمر کې مدینه منوره کې وفات شو او بعضو د دې وفات 56 هجري کې او د 70 کالو عمر کې لیکلی دی.